اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ټولو اول تاسو ته قوم وړو غټ جوانان مشران خویندو میندو ته و بالخصوص وجود نازنین مولا امام زمان ته د عید مبارک وي. پروردگار نه دعا ده چې خدای کومې روژې مو ستلې کوم عملونه وشو خپل در کې مونږ قبول و مقبول وګرځولی کړي. بلې روژې ته خدای مو د عملونه خدای محفوظ وساتلی کړي. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. کامیاب دی هغه کس چې هغه تزکیه وکړله او خدای نامې سره پروردگار ذکر یې وکړلو او لمونځ یې وکړلو. روایاتو کې شته چې دلته تزکا زکات فطرې ته اشاره دی، لکه څنګه لمونځ کمال ته رسیږي محمد او آل محمد باندې صلوات زره سره. هغه لمونځ کامل دی چې هغه کې ذکر د محمد او آل محمد وي. اندې واجب نمو تشهد کې یا دعای قنوت کې محمد او آل محمد باندې صلوات ستو او جمله گناهانو بخشش لپاره نفاق او ریکاوټ لپاره د نفس بهار دی. ښه خبره ده چې مالته دیرو کې کچې ته غریبانو سره یې مغوی ته ورکړي. کچېرې نه وي کچېرې هلته یې فطره بېله کړله بیا کې دا مشکلات شته چې یو مغو الکي ولی ثابته کوي. دویمه خبره ده بیا مغه پیسې ارسته یو به غریب سره خبره کوي چې یاره ته والا پیسې ما سره دي زه بیا وړاندې وکیل بې تو ته درستوم. نغه نه ښه خبره ده خپلې خورباني د ټلیفونو کې که اوسه پورې نه وي کړی چې ما پیسې دي د سره یو بیا وړاندې کارس زه به بیا ورسره در واستوم ما والا زکات فطره چک وي وبسوي. دا یې طریقه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهل ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چونکه آقای سیستانی پر نقده عید المنزه سی ورسته دوی خطبه لازمی دی ځکه د دویمه خطبه کوم مختصر یو څه جملې عرض کوم. د روژې پیغام دغه و چې د 29 روژې مو تاسې وساتلې څه خداوند عالم هغه حلال اوبه مونې حرامې کړې وي. نن وخت هغه حلال شوې. نن تاسې که اوبه وي چې کای شو مړۍ خوړی شوې خو دا بېګا اندغ ټایم باندې دا تاسې نه شو خوړی چونکې روژه وه. نو چې هغه خدای دپاره زه اوبه پرې خلاص شوم مړۍ پرې خلاص شوم په کار دا دی چې نن نه بعد یو ټریننګ مو وکړو چې تو بلې روژې پورې حرامو نه داسې ځان وساتو. دا طاقت ځان کې پیدا وکړو دغه روژې تمرین مشق دغه دی چې د حرامو پرې خللي طاقت مو کې پیدا وشي. چې مو ته نقصان رسوي هغه حرام رسوي. دا څنګه کربلا کې کومه واقعه وشوه حرامو د وجې نه وشوه. دا څنګه چېرې ځنه خبرې اثر نه کوي هغه حرام واجب نه دي. یو شی چې میډیا توسط باندې آیا یم مشران او کې ناستې وي سنجیده کسان آیو یو منظم قوم آیو خدای من داسې منظم لره خدای من داسې اتحاد برقرار ساته. سره والا مسله دی چې دغه کې مخکې مو عرض کړی دی چې شرعاً شرعي مسله دغه دی چې یو مشر ځان ته اضافي ځمکه نشي نیولی حرامه دی ورته بلکې مشر کې په کار د قرباني وي چې زه یې نه خلم د کشر نه ویشه شي کسه دغه ځمکه تقسیم کوي ارادې دغې ځمکې دپاره نورې اشتو دي خو هغه یې شلوزار مشران دي هغه هلک منخیل دي هغه سره نور قومونو والا څه شپې کمي ورته یایي څه ورته یایي دغې ځمکې نه رحم وکوئ دغه قوم نه رحم وکوئ
خو په کار دی په وخت تقسیم شي. دا خبره مو واورېدله څه کومه دیره څه لکمالخیل د شلوزان دوروي د څوره نه هم خبر شپې کمینه ورته یایي هغې دیرې کې هم مو واورېدله څه بلیډونه شروع دي ونې د وکیله کوي چې اوس خدای والا طرف نه مثلا کم از کم هغه مردگانو هغه نه هم رحم اوس نه کوو ښه نور غصب خو سیا وکړلو لوړ مرده سیا کوو خو کم از کم هغه قبرستان باندې لږ ته رحم وشي څه بله چې ماته شو ټلیفون وکړو څه هغه صاحب دا پیغام ورسوه د قوم د دا پیغام ورسوه څه کم از کم دیرې نه خو رحم وشي چې یو مثلا ونې وکیل کوي یو څه کوي یو تن دی یو دوه تنه دي ښه نور هغه خپل ځای کې څه 200 جربه ورکه دی یو 500 جربه دی څه دا ویلې نه تقسیمیږي واجب څه دی سبب څه دی خو معلومه خبره ده څه غیر طرف نه دی د خپل مو واجب نه دی. زه بیا یو التماس کوم چې مو داسې دغې روژې نه دا سبق کم از کم واخلو څه حرامو پرېښللې طاقت مو کې پیدا شي. غصب ډېر خطرناک دی پردی ځمکې نیولله پردي جایداد نیولله د ورېرو حق د یتیمانو حق خوړله څندغې روژې کې امیر المؤمنین یو نصیحت مو دپاره اندا کړی چې یتیمانو حوالې سره حساس اوسئ احتیاط کوئ کسه نه هم خبرې تاسې کلي کې وي نه وي خو کورمې کې دا شی ډېر زیات دی کله یو ورور مړ شي هغه نه نونې پاتې شي هغه ته د مو ډېر سپک نظر کوو یا هغه والا جایداد بیا مو ایله نه ورته کوو. شرعي مسله د هغه دی چې کله مو ورور نه بچی پاتې شولې نونې پاتې شولې تی هغه والا جایداد نشي اخیستی که هغه لور واده ویلې نه وي نرسو یو عهد دغه وکړو چې دغې روژې نه دا سبق زده کړو چې د حرامو پرېښللې طاقت مو کې پیدا شي د غصب پرېښللې طاقت مو کې پیدا شي او مو کې دا طاقت پیدا شي چې چا مو سره حق دی زه خپل حق ویر کړم دا طاقت مو کې پیدا شي دا مو کې نشته دغې لږ مو کمزوري یو مغه خدای دپاره اوبه پرېښلی شو نه یې چکو مړی پرېښلی شو نه یې خورو کیدای شي هغه یو فرمیلیټي یو شرم دی څه واچوي چې کله دا شی نه وي نه بیا خفه نه شوئ. عید په باره کې پیغمبر نه اهل بیتو نه روایت دی چې دا عید هغو کسانو دی چې چا روژه قبوله شوي دا عید هغو کسانو دی چې هغوی روژه قبوله دی لمونځ یې قبول شوی دی او بیا هم هغه پیغمبر یایي چې داسې کسان چې حرام نشي پرېښلی هغوی ته رسول الله پیغام دادی چې روژې نه تاسې ته سوا د الوږې تندې نه بل شی نشو ملاو. پروردگار نه دعا ادا کوو چې خدایا د حرامو پرېښللې طاقت مو کې پیدا وکړي غصب نه موریا وګرځولی کړي د قوم کې سوره بیماران دي د صحت جامې ورباندې واغوستولی کړي خدایا کور مو ښکلی دی کلی ونې ښکلی دی مسافران خدای ته محفوظ وساتلی کړي خدایا روزګارو کې ترقي ورته عطا وګرځولی کړي څومره نظرات یې امامبرګاه دپاره ویر کړي یو چندې کې حصه واخیستله خدای روزۍ د حلالو زیاته کړي پروردګار ذلیل لاس ته محتاج ما وګرځولی کې بیا د وکړو دغه تېر شو کال د عید المنځه کې به ډېر کسان اوس نشته دي خدای اهل بیت یې محشور وګرځولی کې د مو عید المنځه ثوابونو کې خدای هغه شریک وګرځولی کې شپې تېرې شوې اعتکاف وشولو نور عملونه وشولو ذکرونه وشو خدای مو خپل در کې قبول و مقبول کې خدای مو دغه روژه بلې روژې سره متصله وګرځولی کې خپلو مرحومینو دپاره صاحبان نظرات دپاره تیر شو کال وو یا اوس نشه هغوی په حق قوم شهدا او مجتهدینو په حق شو مو باندې حق وی الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکه عید المنځه کې یو رسم دی چې 2 رکعات لمونځ امام حسین زیارت په نامې کېږي یو 2 ټکیه زیارت نماز د وشي هغه نه بعد بیا 2 ټکیه متام دی انشاءالله نو زیارت نماز مختصر الویلو زیو تفصیل نه هغه سره ورسته 2 رکعات لمونځ بس فور مو بیا مجلس شروع کو بر محمد و آل محمد صلوات خپل ځای نه یو سلام الله حسین تکو مل کا اټول سلام ویلو بیا 2 رکعات لمونځ په لوکوي مولا حسین ته هدیه الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات الله عليهم أجمعين جميعا ورحمة الله وبركاته. بارك الله المز مولا حسين تهديه.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيدي كذا بص كم ذا عندك وصل السلام عليكم. السلام عليكم. مبارك يا وكذا واي كنا ناس اللي بدايه متام عنده دي فصل شو سابق هذا الخبر بس جاي كنا غسل دي هذا البورس تقول مخيوي هذا جاي ده والكي ورسي اول شوي يوي خير يلا يلا شوي روح على راسي ايوه واي يبغى راسي محمد وحبيبي محمد صلوات صل على محمد وعلي محمد. کربلا ډیر ستړیا حسین ومتمیانو خلی کور وی وریزه د عید وینه د چا ورور وی وریاره خویان دی لیارو تا ګوري ولنا پسړنی د بیلتون اور وی متمیانو څه ژړي وکسي سرې لاسونه وي چا سره لاس کې عید دسمالونه متمیان حسین د ارمان کیسې دي بیبي صغرا د لیارې سر کې ناسته دی څه یایي څه ژړي وکسي سرې لاسونه وي چا سره لاس کې عید دسمالونه و خدایا سلګې کول یارو تا ګوري و خدایا سلګې کول یارو تا ګوري و په مخې کار ته و خيور دنوي یا تو هم زولن د عید نوی جامې دیوا تو هم زول په نکري زو پتی سری دیوا
مسافرات جلورکی ورو ورو جوړي تو هم زولو لندید نوی جامی دیوار تو هم زولو پلکری زبتی سری دیوار مسافرات جلورکی ورو ورو جوړي مسافرات جلورکی ورو ورو جوړي سکینه خواږه د وړي وړي کالي دي سکینه متدین جامې کپان شوه څه تو سارنې خرابې خاورې پرتې وي زه دنیای دنیا څه کوم شوم جلکیو زه دنیای دنیا څه کوم شوم جلکیو دا اصغار په وینو سرې جامې مخې دي خوشحالی د سکینه قسمتي نشته وه مو قسمتي خرابې دي زلواني دي وه سکینه د شوم جلکې نه ټوله مړې وه سکینه د شوم جلکې نه ټوله مړې زخمی مغنی روانی و خسری دی ای دو خوان کو خپل وطن وی ورونی دیر وی مو قسمت کی خلی کلی خرابی دی لوستړلی به زخمی زخمی مړکی گو لوستړلی په زخمی زخمی مړکېږه وشوه لکې غم پاتې ومه شپې دي سیدر ابن ورور اکبر پوره پام وکوه مخکې پاتې بیبي ډېرې مرحلې دي بر محمد و اهل بیت محمد صلوات جمله دعاونو مستجاب شولې دپاره اعمالو قبلولې دپاره مولا سرور دپاره بلند اوسه صلوات واستوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام عليك يا صاحب الأمر والزمان صلوات والسلام عليك عید ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي خوان کوي چې یو پلار کله خونې ته لاړ شي وړو بچیو ته جیب نه فرېش نوټونه راوباسي وړه بچي چوک چاپېرو سره ټول شي خوبخانه راټوله شي یو دسترخوان وغوړوي هغه بچیو ته یوه مینه ورکړي یو محبت ورکړي
خو مغه وخت یو شی یاد کوئ زهرای یوسف 12 حجت څه هغه به دغه وخت کې شهید ته وي هغه مظلوم مولا به شهید ته وي ویلې 5 مولانا روایت دی څه کله د عید ورځ راشي یو غمونه درته ځا شي 5 مولا یې هغه وجه دغه دی څه هغه وخت کې به ظالمانو صرف امامانو نه کرسۍ نه دی غصب کړي عید لمونځ یو نه غصب کړی و امامان په خونې کې ناست و دوی عیدګاه کې به عید لمونځ دوی لوستی و یو مولا ته اجازت میلو شو هغه مولا رضا علیه السلام دی مامون رشید اجازت ورکړ چې مولا لاړ شه عید لمونځ ته ورکړه نو مولا رضا په خپل نیکه رسول الله په شان لمونځ کولو بیرخمنډې راووت شو ابای راووت شو دنیا و مخلوق ترجمه ده حتی غیر مسلمان هغوی سر وکیا شړا راغله دا خو رسول الله روان دی دا خو د سوي لکه علي مرتضی روان وي دا د سوي لکه زهرا زوی حسین روان وي مخلوق د خدای سره جمع شولو بادشاه ته وزیر وویله چې یا عیدګاه ته لاړ نه دی دا حالات دی یا عیدګاه ته لاړ نه دی دا حالات دی دوره مسلمانو سره ټول شولو که عیدګاه کې خو یو ورې دوه لسونه تکبیرة الاحرام ته اوچت کړو که یو ورې ویله الله اکبر بادشاه تا حکومت ختم شو لاړلو بادشاه سپیانو سې واستوله څه مولا رضا ته وایي څه به شتر ستون شه دا لمونځ خپله کوو بس دوستان باشه ما جلونی با پای بای ایمو امامان داشته مسلوم دی و به دیولس امامان ایو طرف تکا ایدوی که دیر مسلومیت یا 50 کالا و یا 80 کالا و یا 50 کالا و خود ولسه مولانا خبری 1200 کالا شو مظلوم دی چی تا مدا پختنه کردی دی چی ایمو امام چی تا دی غصه خپل پلار سی بچی څنګه ورغونډيږي ایمو حقيقي مولا ایمو حقيقي پلار څنګه شیا ویږي کې ونی څنګه ولسا مولا ته هغه ولسا موجت ته نیم خبر وش جمله صحیح نه کوي نیم خبر مولا جون ته مسجد ته وی نیم خبر مسجد الحرام کې بوي مسجد نبوي کې بوي نن کاش امام کعبه په ځای ته ویلور به مود سیل مسکواله زمي وجنا د تو کده وخت کې رهبر روشي سستنی ابو روشي رښتا وای تاسو په ټولې منډې اوسې کې کوه نه به کوئ خو که ولسا مولا راشي څه خو ته خوان به کوي څه لمونځ هغه وکړي شیا ځان سې راټول کړي خو نه یم خبر مولا ژوند ته بچي ته وي کېدای شي جنت البقیع کې د مور زهرا ړنګ قبر ته به ناست وې مور زهرا شیا اوس په ویر کړی مور زهرا لګتر ته دعا وکویلې تو موسی یو غاک کړی و کله د کړی و دا غاک څه کله درو دیوار مانس کې راغللې مو مهدي زویا علي لسونه خو رسول الله تړلی دي مهدي زویا که ظهور وکړي مور زهرا په ویره نه کې سر کې ملامدې شو اشهد ولا سم مولا سه تاسو وربته جوړ شولا سبه وبله جمله د کوننی فریزه لامدو سر کو سره دعا قبليږي دعا چونتا وکي عقبات د پارا قبر شپې د پارا مور زهرا څه درو دیوار مانس کې دولسم تغا کړه دې و شمو ته یقین دې چې لسم مزدګار سکل سکینا منډه ویاله هغه باغ غوته کړه وی چې دولسم مولا بی اکبر السلام بی عباس السلام بی حسین السلام زبې وبله جمله یا وکم سکله ورمنې سکینه غږونه کړي دي خو اکبر سکله واس نر کوزیدلو کې دی شي هغه بعد غا کړی وي ویني به غا کړی وي جمله وورمونه رسول الله دوا شبیه دی یو ولسا مولا دی صدای رسول الله شبیه دی سکله ولسا مولا ظهور وکي خالق وای صدا خو خوب خود رسول الله تصویر دی خو یو بل شبیه دی دو کوم شبیه دی وشا جامع توسي خوني پوي ارباب عزای ارباب معرفت وي اغه خیالمان سوای دی سکله حسین د رسول الله سینې ته زړه وشوله اولاد شیختن نوس وي نیکونه بانوس وي رښتا وي المسیو کې
ایمان شتو که نشته ده که المسای حسین وی نیکی رسول الله وی چه حسین یایی چه کلم رسول الله تا زړه وشوه کلم د رسول الله سینې ته زړه وشوه خیال من اکبر ته مسترګې غړولې وشه به لږ کربلا کې هغه ورېځه یاد کوئ چې هغه الوړې ځوانۍ چیختان اکبر ورته ودرېدلو هغه الوړه ځواني چې کله حسین ولیدله څه به ورته ویلي وي اکبره زویه ته حسین وې زه اکبر وې اکبر زویا ته حسین وې زه اکبر وې او دوستانو زه یکی ور جمله کوم خو دا جمله صحیح نه کوئ اکبر حسین سوره ګران دی لږې زوارانو نه پوښتنه وکړئ تاسې به ناست رښتا راته وایو کربلا کې ابا زهرا ټولو ته معلوم دی گنج شهدا درته معلوم دی هور قبر درته معلوم دی حبیب قبر درته معلوم دی زوارانو دا راته وایي خیالمن اکبر قبر چېرته دی د وړه د ده قبر چېرته در لږ درته وښیو زوار غږونه کوي این علیون الاکبر این علیون الاصغر د حسین قبر نه غږ رسي او زوارانو ما وړه ددک سے سریږوی میا خیالمن سے سریږوی وړوکې مې سینې دی خو بیا ولې کړی دی اکبر مخپو طرف ته زه نه یم خبر اکبر به حسین څنګه رخصت کړی وي خو یوه جمله خو به یې ورته کړې وي اکبره زویه دا سودا مو خدای سره کړې دی لږ خو خیمو ته لاړ شه خور سکینه ولاړه دی رقیه ولاړه دی ام رباب ولاړه دی ترور زینب ده ولاړه دی دوستانو چې کله خیالمن اکبر راغللو ما آخري جمله دی یو مجتهد یایي چې کله مانې تکلیف راغلی دی ما خیالمن اکبر وسیله کړی دی ژړو سره سره خیالمن اکبر وسیله وګرځوئ چې کله خیالمن اکبر راغللو او دوستانو جمله ما نقشه تاسو اکبر نه بیبیان چار چپیر شولې چا لمنې نه ونیوللو چا ابا نه ونیوللو چا دوه لسونه خپو نه ونه تاو که وشه ابا نه به ترور زینب نیولی وي ام رباب به نیولی وي دا چا خپو نه ونیوللو هغې خور به نیولی وي چې لسونه یې نه رسېدله ما اکبر وروره ور یاره منکې ما اکبر وروره بیله به پرې نه دوې اکبر وروره که ته خو خیمو نه ووتلې زه به دوه لسونه غوږو باندې کېږدم وشه زه پویه شولم چې لسم مازدیګر ایما غوږونه به وینو سه سره وي خو زه به یوه خبره وکړم اکبر وروره که ور یاره نه وې شمر خیمو ته بیا نه راتللو جامې سه فریاد وکړي مظلومه حسین مسافر اکبر خیمونت وطنوا یا خیمی پاک باز کی دلو بیالوی دلو یا جنازی پشون روان شوالو کا دیماوا یا حسین زوی سفر حمد وطنو یار و پدری وری از غار تو کو اکبر نوا یا داوړو کې سوای متو نه ناصر کړلو یا پیر خمنډي سکینه اکبر سی روغلاوا یا ونی خوري ورور د ډیر وسی ځاولو یا اکبر غوړی نه وړ لاسونه تو کړلو یا اولو کې ټیکای سانه کوزولو یا مخ مسور وی مستګار چوتا غږ وکوما
سپین مخی په وړو لاسو ویلو سکینه بیمار ګمړه شوم سل کې ما کوه خوړې سکینه ورور کله پرېخللو مو وړي خورستانه شه اکبر پرېږدوه سکینه په سوې سوې غا کولو وړه خور به د اکبر در بدر شي سپین کفن د په شمدون وغسته اکبر خور سلګیو ډېر وژړولو یا حسین و څنګه کې خویاندو میاندو دعاونې مستجابې کې شرم و حیای محفوظ وساتلی کې د عزت زندگی ورته نصیب کې خدای مو وړه بچي خط کمال ته ورسولی کې خدای سپین ږیرو ته مو عزت نصیب وګرځولی کې پروردگارا بیماران صحتیاب وګرځولی کې مسافران سفر بې خطره کې لای پروګرام کې مسافران د دعا رغوده خدای دعاونې مستجابې وګرځولی کې مشکلات آسان کې صاحبان نظرات پروردگار از دعای گفتی دی خدای تی دعای مستجابی و گرزاله کی پروردگار تی مشکلات آسان و گرزاله کی حاجتون برآورده و گرزاله کی خدای بیماران صحتیاب و گرزاله کی بچه و دی دعای مستجابی کی جمله حاجتون برآورده و گرزاله کی بیا جمله صاحبان نظرات والدین و په حق حقدار و په حق شعور باندې حق بی الفاتحه اول السلام علیکم یا والدین کور والا صفت یا وقت دوام صفت پروردگار جمله مؤمنان و نظرات قبول کی دعای مستجابی کی والدین و په حق حقدار و په حق فاتحه والدین صفت یا وقت بچی و مسافرون